बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हूर खान मोहता सुकोरे तहकीक न्यूज़ नन द कुइबर मोल په سیمه کې د بیدار زلمی له اړخه 300 کورونو ته د روژې د افطارۍ سامان دا به تقسیمیږي چې دا یوازې سامان نه دی په دې سامان کې همدردي ده په دې کې ورورولي ده په دې کې انسانیت دی او الحمدلله زموږ تحصیلي کارډنګ په سطح چې څومره تنظیمونه دي کله چې هم مسله راغلی ده یا روژه راغلی ده نو دې تنظیمونو ملا تړلې ده او د خپلې علاقې د خپلې سیمې د غرباو سره شانه به شانه ودرېدلي دي د هغوی کور ته د روژې سامان هم رسولی دی نن په کویبر مول کې په عمر خان خیلو کې د بیدار زلمي له اړخه یو پروکار تقریب دی دلته کې مېلمانه هم راغلي دي دار زلمي د مشرانو سره به هم خبرې کوو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د رمضان المبارک میاشت ان قریب را روانه ده د هغې په سلسله کې دلته کې بیدار زلمي فلاحي تنظیم کویبر مول دا مختلف چې کوم دی ملګري زموږ ولاړ دي د هرې محلې سره تعلق ساتي د پوره کویبر مول په سطح باندې نو 300 خاندانونو ته موږ د 15 لک روپو پیکج چې کوم دی اوس تیار کړی دی چې په هغې کې مختلف ایټمز چې کوم دی هغه شامل دي لکه مطلب غوړي دي پکې 2 سیریزې ډبه د هغې سره چې کوم دی چای دی پکې چینی دی ورپکې دغه رنګې بیسن دی ورپکې چې څومره ضرورت چې کوم دی هغه زموږ چې کوم دی کوشش کړی دی چې څومره د رمضان المبارک چې کوم دی هغه ضرورت دي ټول هم پکې چې کوم دی هغه شامل کړي دي نو انشاءالله اب تک کیمرا زموږ د ملګري به چې کوم دی هرې محلې ته د هر یو کور چې کوم دی څومره غریبانان دي نو اب تک کیمرا به انشاءالله هغوی ته حواله کوي او د مدرسو دپاره زموږ په کلي کې چې کوم دی 4 مدرسې داسې دي چې پای کې مسافر طلبا دي او هغه ټول چې کوم دی لکه مطلب دا دی شپه ورځ دلته کې پاتې کېږي نو د هغوی دپاره د هرې مدرسې په لیول باندې 3 او 4 تروړې او د هغې سره 6 کیلو چې کوم دی هغه غوړي هغه هرې مدرسې ته چې کوم دی هغه به مونږ انشاءالله اوس حواله کولو دي سره مونږ د پروس کال په شان دي انشاءالله څه کال هم دا اراده ده پروس کال هم مونږ 300 خاندانونو ته رمضان پیکج ورکړی او هغه چې کوم دی د اشیا یعنې مطلب دا دی څنګه چې اوس مو سامان اخیستی دی په داسې طریقه باندې او بیا چې کله اختر انشاءالله را نږدې شي نو د اختر نه ورځ دوه مخکې چې کوم دی هغه مونږ 300 خاندانونو ته 5,000 روپۍ نقد پروس کال ورکړي وي او څه کال هم انشاءالله دغه اراده ده چې 15 لک روپۍ به انشاءالله نقد تقسیمو زموږ طریقې کار دا دی چې د کله نه موږ تنظیم په وجود کې راغلی دی زموږ تقریبا دا 4.5 کاله وشو چې د کلي په لیول باندې پوره کلي په سطح باندې څومره خلک چې د کینسر مریضان وي یا د ډایلیسس مریضان وي یا بعضې پکې د هارټ مریضان وي نو هغې ته چې کوم دی موږ مستقل چې کوم دی د خپل وس مناسب 30,000 نه والا 40,000 روپو پورې چې کوم دی په ابتدا کې امداد کوو بیا د هغې سره بعضې خاندانونه داسې دي لکه دلته کې اوس یو کس دی یو خاندان دی ډېر زیات غریبانان دي هره میاشت کې هغې له چې کوم دی موږ په باقاعدګۍ سره چې کوم دی دوايانې راوړو د هغې سره سره مونږ په سکولونو کې چې کوم دی د هر کال په انیول سیشن کې چې کوم دی مونږ د ملګرو سره چې کوم دی هغه چې څومره چې کوم دی د هغوی هغه کاپیانې دي د هغوی کتابونه دي د هغوی چې کوم دی د داخلي پیسونه دي نور یونیفارم دی بیګونه دي شوز دي دا ټول چې کوم دی هغه مونږ اخلو د هغې سره چې څومره چې کوم دی داسې په مزمز کې څه حادثه راشي لکه د بونیر سیلاب چې کوم دی راغلی نو تاسو په ذهن کې دا خبره وي د میډیا په ذریعه باندې چې د 25 لک روپو چې کوم دی هغه نقد مونږ هلته کې تقسیم کړی وي بونیر ته مونږ په خپله 3 راونډه کړي او مونږ تقسیم کړي دا راته ووایي چې زه ماشاءالله زه چې ینم نو څه کال دی جنګ نوجوانان ډېر تنظیم کسان ګڼ شوي دي په دې حواله راته ووایي چې دا دومره جذبه دا دومره شوق بس اصل کې بنیادي خبره دا ده چې دا ټول د اخلاص ملګري دي او دا ټول چې کوم دی لکه مطلب دا دی چې که د پیندخیلو دي یا که د کس دي د کلي په لیول باندې چې دا څومره ملګري دي دا صرف مخلصین خالص لله او دا د انسانیت چې کوم دی د خدمت په جذبې باندې الحمدلله دا ملګري چې کوم دی زموږ سره ولاړ دي ماشومان زموږ نه مخکې کېږي او موږ د ماشومانو نه مخکې کېږو بس دغه یو خبره چې کوم دی لکه مطلب کوو انشاءالله العزیز زموږ چې څومره کوشش دی موږ د خپل وس مناسب چې کوم دی هغه په دې کې موږ یو د سیاست نه یو چې کوم دی د اقربا پرورۍ نه زموږ د تنظیم مکمل مبرا دی هېڅ قسمه موږ دې سره تعلق نه ساتو زموږ تعلق چې کوم دی هغه دا دی نه په دې کې چې کوم دی تعصب شته نه اقربا پروري شته د پوره کلي په سطح باندې په هر ځای کې چې غریب وي بس چې هغه ته زموږ امداد ورسېږي که هغه یتیم دی که د هرې محلې سره تعلق دی یتیم دی بس د هغه په سر باندې لاس کېښودل دا زموږ فرض دی او انشاءالله العزیز د دقې جذبه باندې چې کوم دی هغه راوتي یو زه د تمامو ملګرو نه که ورسیز دي که اندرون ملک دی که مسافر دي زموږ اواز اوري هغوی ته صرف یو دا خبره کومه چې انشاءالله العزیز بلا تفریق موږ د انسانیت د خدمت چې کوم دی په توګه باندې راوتي یو د چا چې څه قسمه چې کوم دی زموږ سره امداد وي انشاءالله کوئ او د ستاسو دا امانت په چې کوم دی انشاءالله د قیامته پورې چې کوم دی انشاءالله موږ ذمهوار یو د قیامت په ورځ باندې د 1 روپۍ به انشاءالله موږ جوابدeh یو چې په صحیح طریقه باندې به انشاءالله موږ حقدارو ته رسو او باقي چې کوم دی دې کې ایزي پیسې نمبر زموږ د جنرال سیکرټري په دې بینر کې لیکلی شوی دی او نور ملګرو لیکلی شوي دي زما خپل ذاتي ایزي پیسې نمبر دی 0346910091 دا زما نمبر دی بسم الله الرحمن الرحیم
په دې کلي کې چې کوم بیدار زلمی تنظیم جوړ شوی دی د هغې کارکردګي دې کلي نه دې کلي د خلکو یا تحصیلي کاټلنګ شو یا ضلع مردان شو یا فارن کنټري چې کوم زموږ ملګري دي د هغوی نه پنهانه ده ځکه چې کله سیلاب راغلی دی لکه څنګه چې مولوي صاحب دې مخکې خبره کړې وه بنیر سیلاب راغلی و موږ پکې ملګري پکې سوات ته هم تللي وو هغوی دې سره چې په دې کلي کې څومره بیماران دي لکه د هارټ پیشنټ او د هغوی اپریشن نو تنظیم هغوی له باقاعده چې کوم دی نو 25,000 روپۍ پیکس ورکوي داسې چې د ډایلاسیس والا بیماري ګردو والا هغوی له هم تنظیم چې کوم دی کله ډایلاسیس کار شروع شي نو تنظیم هغوی له چې کوم دی نو 25,000 روپۍ پیکس ورکوي چې هغه هر څومره بیماران تنظیم دا نه کوي موږ هغوی له پیسې په کور په دروازه کې ورکوو داسې چې څومره د کینسر بیماري او د کینسر بیماران چې موږ ته پته ولګي تنظیم ملګرو ته پته ولګي موږ هغوی دروازې له چې کوم دی نو پیسې ووسو دا د تنظیم چې کوم دی یو مختصر کارکردګي تاسو ما ذکر کړه دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه څوم چې غربا دي نو غربا له چې کوم دی لکه موږ ماشومان چې سکولونه وي نو هغوی له چې کوم دی نه کاپۍ کتابونه شو د هغوی له موږ باقاعده چې ورکو سپیټرې شي شوز شو د هغې نه علاوه د روزګار دپاره موږ چې کوم دی په دې کلي کې 10 کسانو ته چې کوم دی ګاډۍ ورکړې وي د هغوی سره چې کوم دی 10 ګاډۍ وي 10,000 روپۍ کیش و چې په دې 10,000 روپۍ کیش باندې تاسو له خپل روزګار روان کړئ د هغې سره چې کوم دی تنظیم بیا یو لوډر واغوستو ملګري له چې به یې په دې باندې ته خپله مزدوري کوه او تنظیم له چې کوم دی لکه لوډر په سو شوی دی تنظیم ته به هغه په مزه باندې چې کوم دی هغې پیمنټ کېږي چې د هغه روزګار چلیږي تنظیم ته هم پیسې راځي د هغه روزګار هم پرې چلیږي نو تنظیم په هر حق له باندې انشاءالله په مخکې به موږ ځو خو صرف په خپل سکرین په ذریعه د ملګرو ته دا دعوت ورکوم چې راځئ زموږ مټه جوړه شئ زموږ مدد وکړئ په هر لحاظ باندې څنګه چې تاسو سوال وکړو د بیدار زلمي متعلق د کله چې دا په وجود کې راغی نو دا توقع دا نوم چې مونږ صحیح نو دا توقع نه وه زمونږه چې دا به دې حد ته رسي او دا به دومره خورېږي ځکه چې دا د یو څو کسانو د یو څو کورونو په سطح باندې جوړه شوه د پلو په سطح باندې الحمدلله هغه نن د ټول کلي په سطح باندې هغه بیدار زلمي تنظیم چې کوم دی د هغې هغه دغه کوي د خیر ښېګړې هغه منډه وهي چې کوم ځای کې غریبانان دي هغې ته ځان رسوي د هغې د مشکلاتو هغه حل کولو کوشش کوي چې یاره په هره طریقه که هغه د بیمارۍ په شکل کې که هغه د نن چې موږ سنګینو رمضان پیکج که په دې شکل کې که نور د سټوډنټس غریبانانو طالب علمانو په شکل کې نو دوی هر چا ته ځان رسوي چې یاره د هغوی هغه کمې پوره کړي نو او بل د ټولو نه لویه خبره دا هغه د اعتماد خبره ده ځکه چې د دوی مشر ورسره د دوی چې څومره ورکران دي دا ټول مخلص خلک دي د اوسه پورې دوی کې د نن تاریخه پورې دا څوک نشي ویلی په دوی باندې څه ابجکشن نشي کولی اعتراض نشي کولی چې یاره دا کمزوري په دوی کې ده زما غوږو ته لا داسې خبره نه ده رارسېدلې اپیل هم دغه اپیل کوو د دې سره خو دغه تړلی اپیل دی چې دا په خپله دوی په خپل سر نشي پوره کولی ستا او زما او د دې خلکو په تعاون باندې به دا پوره کېږي نو لہذا اپیل کوو په ملک کې دننه هم د ملک نه بار هم چې څومره ورسیز دي چې هغې د خپل وس مناسب څومره د هغې که صدقات وي خیرات وي زکات وي چې هغه د دوی سره دغه کي او د دوی په لاس باندې هغه شی غریبانانو ته ورسي